او که یو سړی وایي چې د خدای او پیغمبر خبره دروغ کیدی شي زه وایم دا انسان پکا ټکا کافر دی او ښځه پې طلاقه ده زما محترم دا ځمکه او اسمانونه خپلو کې جنګېدی شي بار بار ویم دا دنیا اړې ګړې کیدی شي لیکن د پیغمبر قول او د خدای قول دروغ کیدی نشي زما محترمو یاد ساته چې مسلمان باندې د سلامتیا اواز وکړه زما محترمو چې السلام علیکم ستا عزت زمانه محفوظ دی نبی اسلام مبارک وفرمایل چې تاسو تر هغې پورې مؤمنان نشئ تر جنت ته نشئ داخلي دی تر کومې پورې چې تاسو ایمان نه راوړئ او تر هغې پورې تاسو صحیح مؤمنان نشئ ګرځېدلی تر کومې پورې چې ستاسو د مسلمانانو په مابین کې محبت نه پیدا شوی نبی اسلام مبارک صحابو ته وفرمایل داسې یو شی نه ښیم چې تاسو کې محبت پیدا شي نبی اسلام مبارک ته صحابوی د الله رسوله وښیه که نه پیغمبر جمله وفرمایله افشو السلام بینکم یو بل باندې سلامونه وایه دا محبت زیاتوي زما محترم نو خو ته په بل مسلمان باندې چې اوټونو تا ته ودرېده بیا پې ته سلام نه اچې یاره چې ته اوټ بل له ورکړی دی په دې پې سلام نه اچوم ته د پیغمبر صحابه به په بازار کې ګرځېده تاجران تنګ شو حضرت ستا دا صحابه او شاګردان بازار ته راځي سلامونه اچوي او سودا نالې تنګ شو ته پیغمبر صحابو نه تپوس وکړه د الله رسوله تر کومه چې تا نه اورېدلي دي چې محبت یو بل کې پیدا کړې تر هغې مؤمنان نشئ ګرځېدی تر کومې پورې چې تاسو کې محبت نی او د محبت طریقه په مؤمنانو کې افشو السلام بینکم په یو بل باندې سلامونه وایي حضرت د هغې نه ستا خبره زموږ په سر او جان باندې تر هغې نه موږ سلامونه شروع کړي په مسلمانانو باندې سلامونه وایي د ماما ته نن سلام نشي اچولی نبی اسلام مبارک وفرمایل چې په سلام اچولو باندې سلام کوونکي ته مفتو کې لس نیکۍ میلاویږي او د قیامت پر ورځ به چې بربنډ ودرېږي زه اکثر خبره کوم یوې نیکۍ پسې به جاړې یوې نیکۍ پسې به مور له خلاصې پلار له به خلاصې پلاره راسه که نه پلار دې وایي نه پېژنم مور دې وایي نه پېژنم او په یو سلام تا ته لس نیکۍ میلاویږي زه یم چې په د پیغمبر قده وګوره پیغمبر به په ماشومانو باندې هم سلامونه اچول د ما محترم نن تا ته په سلام باندې ځان به دې ښکاره کېږي یاره جي زه خان یم زه نواب یم زه ملک صاحب یم زه ویم ایمان دې ته ویم چې انسان په سلام کې مخکې کېږي او نبی اسلام وفرمایل بهترین په خلکو کې الله ته هغه کس چې په سلام کې ابتدا کې الله دې مونږ کې دا عمل پیدا کړي ټول علینا سلامتیا دې وي په مونږ باندې وعلى عباد الله او په بندګانو د الله باندې الصالحین په نیکانو باندې السلام علینا سلامتیا دې وي په مونږ باندې وعلى عباد الله او په بندګانو د الله باندې الصالحین چې نیکان دي اسانه ترجمه د جی ولې نه درځي زما خو غاړه خلاصیږي که نه ټولو ته زما خو غاړه خلاصیږي که نه ښه صحیح ده مړ چې یو قسم پکې زده کړي نو بس د کلي دپاره د مغفرت دپاره لویه خبره ده داسې هم خوښه ده او دا ښه ده ماشومان متحرک دي هغه هم بس یو په یاد استاد زوی دی یو زمان خان عیسی صاحب زوی دی دغه بوغی نور خو سبق نه یو د ریکارد عیسی صاحب زوی دی کومه حافظ صاحب غریب خو مذوب دی مړه بس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ورسو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري الله ستا رضا له راغلي دي ستا در ته راغلي دي ستا چوکاټ ته راغلي دي خدای د دې څه قسم مشکلات دي الله په خپل دست قدرت خدای ختم کې څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې الله چاته څه قسم پریشانی دي الله پریشانی ختم کې الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع څومره مونږ ټول ګناهګاران یو الله ګناونه باندې د عفو قلم خدای راخ کې الله د نیکۍ توفیق خدای مونږ ته راکړي د دې کتاب په برکت باندې دا کوم ماشومان دي خدای با عمل عالمان حافظان قاریان ته خدای جوړ کړي الله کوم سپینګری راغلي خدای عمر کې برکت واچي د دې برکات په کلی باندې قائم او دائم خدای اوساتي نوجوانان خدای د خپل دین او د خپل ځان سره خدای وابسته کړي د دې کتاب چې خدای سونه برکات د دې کلی باندې قائم او دائم خدای اوساتي د دې په برکت باندې په دا کلی کې اتفاق اتحاد خدای نصیب کړي تر قیامت د سبا پورې خدای د دې خلکو په زړونو کې مینه محبت الفت خدای نصیب کړي د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع د هر
قسم آفاتو بلیاتو اتفاقي حوادثو تاڼو قچرو هسپتالونو قرضونو نه خدای وساتې او په وخت ځن کې د نم دا کلمې په ژبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله